اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر آصف یو ځل بیا د خپل چینل سره یوټیوب چینل سره او تاسو ته نن زه د یو داسې پرسنالټي باره کې خبرې کول غواړم. څه پرسنالټیز او څه انسانان په دنیا کې داسې تیر شي چې هغه موږ له خامخا یاد ساتل پکار دي، ځکه چې د هغوی ژوند د یو څه غټ مقصد دپاره وقف کړی، یو هغوی مړه شوي هم د یو غټ مقصد دپاره وي. دې ځای یو دوه الفاظ تاسو ته مخې ته ښکاري چې لیکلي دي چې هوم لینډ آر ډیث، بیا یې لیکلي دي چې فریډم آر ډیث. دا د یو سړي الفاظ دي چې کوم په یونایټډ نیشن کې یو ډېر شارټ تقریر کړی او هغه ویلي و چې یا موږ له ملک پکار دی یا راله مرګ پکار دی، یا موږ له ازادي پکار ده او یا راله مرګ پکار دی. دا د هغه دوه الفاظ و. دا کس څوک و؟ د دې کس نوم و چیګوویرا او د مشهورو په چی باندې. چیګوویرا څوک و او زه ولې راځم د هغه باره کې خبرې کوم، دا به درته اخر کې انشاءالله یو دوه درې سواله به ستاسو نه کوم، هغې دې اندازه به تاسو ته ولګي چې په دې ټایم کې خاص الخاص ما په چیګوویرا ویډیو ولې وکړه. چیګوویرا یو ارجنټینین دی، په 1928 کې په ارجنټینا کې پیدا شو. د خپل نوم چې کوم دی ارنیسټو ګوویرا و. چیګوویرا دته چونکې بیا د په کیوبا کې دته دا لقب ورکړی شو چیګوویرا په نوم باندې، او چی بیسیکلی دته به چی وی دی به په چی باندې بله، او خاص کر د چې کوم ملګری و نږدې کاسترو نو هغه به دته چی وی، نو بیا د نوم چی کېښودی شو. چیګوویرا بای پروفیشن یو ډینټسټ و، ډاکټر و. د دوه ډېر غټ شوقونه و. یو د شوق ریډینګ سره و، او ریډینګ چې کله د به ډېر زیات کو نو د واسطه راله کارل مارکس سره په هغه ټایم باندې. او کارل مارکس چې کوم دی دا د کمیونیزم بانی دی، تاسو به شاید ویلي وي یا به پسې بیا ویډیو هم وکړم. خو بیسیکلی چې کوم نظامونه چلیدل په دنیا کې، کیپیټالیزم آلریډي چې کوم امریکې او یو کې د کیپیټالیزم پرچار کو، هغوی غوښتل دا چې دنیا د کیپیټالیزم په کابو کې راشي. او کیپیټالیزم کې ما په یو ډیټیل ویډیو کړی دا، تاسو زما ویډیو په دې کتلی هم شي په کیپیټالیزم، سوشلیزم او کمیونیزم باندې. خو د کیپیټالیزم نقصان دا و چې دوه غټ نقصانان و. یو خو دې کې کلاس ډفرنس ډېر زیات پیدا کېده، غریب لا غریب کېده، مالدار لا مالداره کېده. او دویم پکې دا و چې هر چا ته فریډم و چې څه کاروبار او څه کولی شي، نو د هغې نقصان دا راته چې د غریب ایکسپلایټیشن کېده. ما یو کمپني کولاو کړه او زه له خپل رولز کېدم، زه خپل کار کېدم، د هغې چې کوم دی سیلري هم زه فکس کوم، کله چا پې کار پوره کېږي که نه کېږي. تاسو ګورئ دا نظام روان هم دی په پاکستان کې او په دنیا کې. نو د دې نظام خلاف چونکې کارل مارکس لیکل کړي وو، هغه د کمیونیزم پرچار کو، نو د بکس زیات تر چیګوویرا د کارل مارکس ویلي. بیا د په 1950 کې 52 کې د یو موټر سایکل جرنی وکړه، یو کال دوه یو مکمل د په 22 سال ایج کې د لیټن امریکا یو پورا راوند د لګولی 8000 کیلومیټر موټر سایکل جرنی د کړې ده. او په هغې باندې د یو کتاب لیکلی دی د موټر سایکل ډایریز، چې هغې کې څه سټوریز دته مخې ته راغلي دي. او د دې ډینټسټ نه چیګوویرا جوړ شوی په 100 وجوهات په دی، نو هغه په موټر سایکل ډایریز کې د ډیټیل کې لیکلي دي. بیسیکلی دی چې کله د لیټن امریکا نه تاویده او په لیټن امریکا کې کیوبا، چیلی، کانګو، پیرو، برازیل دا ملکونه راځي چې دا تقریبا د غربت په یو پیک باندې په هغه ټایم باندې. د چې کله دا راوند ولګو او د کارل مارکس ویلو، نو د په ذهن کې یوه خبره راله چې یاره په دنیا کې دا کم اکونومیک سیسټم روان دی، کم کیپیټالیزم روان دی، دا مکمل ختمول غواړي، ځکه چې دا د غریب دپاره تباهي ده. او د وکړل څه د داسې ونه کړل چې د کېناست او د په ده باندې سوچونه شروع کړل، بلکې د یو زه تاسو ته ویلی شم چې یو مسلح جنګ شروع کړ او د یو انقلاب د راوستو یو سوچ شروع کړ. او دا یو چیګوویرا مشهور چې کوم دی دا په یو ګوریلا فایټر باندې دی، او مشهور دومره دی چې د شرټ د پکچر چې کوم دی هغه بیا په شرټونو باندې او د پکچر سوړ کېدل او په ډالرو باندې، او تقریبا په میلیونز کې بلیونز کې د هغه شرټونه خرڅېدل. د هغې څه وجوهات وو هغه به نن تاسو ته ښکاره شي. چیګوویرا چې کله پوه شو چې یاره دا نظام خو داسې دی چې دا خو بدلیږي نه، او د دې نظام دپاره به زه راوځم او زه به یو مسلح جنګ کوم، زه به یو انقلاب راولم د دې کیپیټالیزم خلاف. نو د لومبۍ د واسطه راله د کیوبا یو ډېر ښه انقلابي سړی و، د هغه نوم کاسترو. کاسترو چونکې په کیوبا کې مسله دا وه چې په کیوبا کې آلریډي ډیکټیټرشپ او یو سړی ناست و بټیسټا چې کم فالوورز و کم به آرډر فالو کول د امریکې، او ډیکټیټرشپ او جرنل ناست و په کیوبا باندې مسلط و. د چونکې هغه موټر سایکل جرنی کې کیوبا کې ډېر زیات ټایم تیر کړی، نو دی د هر څه نه باقاعده خبر و. نو د خپل ملاقات کاسترو سره وشو، او د کاسترو باقاعده جاین که ایز ا فرینډز، او دا ډېر نږدې ملګري پاتې شو. دومره نږدې ملګري پاتې شو
چې د دې یو ځل د دواړه جیل کې نیسلی په د 50s کې نو چې کله کاسترو فریکو نو هغه ورته وی چې کایره ما سره چې تاسو نه پرې دی چې ګوبیرا ما سره نه زی نو زه د جیل نه نوزم د دومره یو ریلیشنز کې یو دومره سترونګ او خملګری چونکه د دې مقصد د کیوبا د غریب عوام خدمت کول او د غریب عوامو باندې چې کم د ډیکټیټر ناشته بټیسټا د دنه د خلاصول نو د دې باره کې یو مسلح جنگ وکړو د هغه جنگ چونکه چې ګوبیرا یو زبردست ګوریلا فایټر او د هغه پوره د یو یونټ مشر کړو او چې ګوبیرا چې د کوم یونټ مشر نو د هغه په کیوبا باندې اٹیک وکړو او په کیوبا چې اٹیک وکړو نو سانتا کلارا چې کوم د کیوبا کیپټل هغه ټیم کې نو چې ګوبیرا سانتا کلارا مکمل فتح کړو په هغه باندې چې ګوبیرا خپل اجنډا لهراو کړه او کاسترو چونکه ایز ا وزیر اعظم ایز ا پرایم منسٹر د کیوبا منتخب شو وغراغه او په هغه ځای باندې کېناسته په دغه دور کې بیا چې ګوبیرا کوشش دا وکړ چې یاره کم یو ایس او یو کې کم خاص کر یورپ سایډ چې کم دی او یو ایس ته د دې چې کم د مسلط کېدو یو سوچ لري او دای کما د اکانومیک سیستم په وی باندې د پیسو په ذریعہ باندې په دې دنیا باندې قابض کېدل غواړي نو د هغه خلاف یو جنگ آغاز و د چې ګوبیرا په هغه کې کا اړومبه هغه کیوبا باندې کیوبا فتح کړه او انقلاب راوست او وزیر اعظم چې کم دی هغه د ملګری کاسترو شو خو او دغه ټیم کې چې ګوبیرا ته د انډستریوم حواله شو چې ګوبیرا ته خزانه هم حواله شو د خزانه مشروم شو وزیر شو خو او دغه ټیم کې کتا سو چونکه پاکستان میډیا غیله کوریج نو ور کړی دغه ټیم چې ګوبیرا مختلف پکچرز اویلیبل دي چې هغه ایوب خان سره استدي د دوه ویزټس پاکستان تکړی هم په دغه دور کې او هغه ویزټس هم دی لکړی چې را کم نظام امریکای په دې دنیا باندې مسلط کړی دی او تاسو هم د هغه نظام د لاندې ژوند تیرو یو غیر یې نو ما سره را پاسي او زه د دې نظام بدلون غواړم خو چونکه پاکستان الریډي د یو ایس سره ډېر کلوز ټرمز او د یو ایس منلې د یو ایس فالوورز نو پاکستان بالکل د چګویرا هغه دغه لا کوریج هم ورنکو چې کوم د ویزټس د انډیا ته په هغه دوران کې ویزټ وکړل او انډیا کې مکمل کوریج د سره د تملاو شو کتا سو دا ویډیوز د 60s ګوري نو په انډیا کې د مکمل ویډیو زوم شته چې د راغله و هغه ته ریکوست کړو بلکې د زیات تر د دنیا یو ویزټ کړو په دغه دور کې چې کله د کانګو کې د ګورنمنت و چې را تاسو موږ له سات راکای او د دې کیپټالیزم نه د خلاصېدو دا ټیم دی خدا سي ونه شو او بیا په کانګو کې د چې کوم په کیوبا کې ناستو چې ګویرا چونکه انقلابي سره او کاسترو ګورنمنت غوښته کاسترو ال تکې ناسته او هغه په کیوبا کې خپل کار شروع کو او چې ګویرا خوشاله نو ځکه چې هغه وی چې دا خو یو کیوبا نه دا خو ټوټل ملکونه د لیټن امریکا کم ملکونه چې دي نو هغه په دې تسلط کې ګیر دي نو چې ګویرا د هغه نه بعد کانګو ته لاړ او کانګو ته هم د دې لپاره لاړ چې په کانګو کې انقلاب راولي او په کانګو کې چې کوم ډیکټیټر ناشته د هغه خلاف یو مسلح جنگ وکي او هغه ځای کې خپل ګورنمنت نافذ کی خو چل دا وشو چې کانګو نه دی واپس راغی او چې ګویرا چې کله د کانګو نه راغی نو د دنه تاسو کو شو نو د ورته وی چې را کانگو ابھی تک انقلاب کے لیے تیار نہیں ہے مطلب کانگو تیار نه ده چې پکې انقلاب راشي د هغې نه بعد چې ګویرا لړ بوویلیا ته او د اوی چې د بوویلیا کوم عوام دي هغه هم په یو سټرس کې او په یو دغه کې په یو د کیپټالیزم په یو تسلط کې ګیر دي نو په بوویلیا کې د انقلاب راوستلو کوشش شروع کو او په بوویلیا کې دته مسله رااله په بوویلیا کې دته مسله رااله دا رااله چې د بوویلیا ګورنمنت الریډي سی آی ای سره مکمل ټچ او د یې په یو ځنګل کې چې ګویرا او د ملګری د سی آی ای په آرډرز باندې او د ګورنمنت په مدد باندې دی راګیر کړل او د چې ګویرا چې کوم دی لګېدلی مو خو هغه اریسټ کو هغه اریسټ کو خو بجای د دې چې هغه پیش شي مختلف د انټرنیشنل کم جوډیشري د هغې ته نو هغه شانونه شو بلکې سی آی ای ورته وی چې د تاسو مړ کوي او د ژوندې مه پرېږدئ او دا مشهوره خبره ده چې ګویرا مړ داسې کاغی چې ګویرا د یو کس درې نږدې ملګري ویشتي و هغه ورپسې راوسته او چې ګویرا یې ډېر په بې دردۍ سره یو ول په خپو باندې په لاسو باندې په یو ځای په بل ځای ویشتو باندې ډېر په بې دردۍ سره یې مړ کړ چې ګویرا اخیری الفاظ ویلو نه مخکې تاسو ته یو دوه خبرې نورې کوم چې ګویرا بیسیکلی خلاف او د کیپټالیزم او د یو ایس یو کې چې ګویرا یقین ساته په ایکویلیټي باندې چې داسې چل چې دا غریب به نور غریب نه پاتې کیږي بلکې دی به راوچتېږي او دا کم کلاس ډیفرنس چې دی د غریب او د مالدار کم فرق چې دی دا به کمول غواړي
بیا چې ګوویرا مین خبره دا وا چې هغه وی چې په کیپټالیزم کې د غریب ایکسپلایټیشن کیږي د دې کې د غریب تباہی کیږي د کې د غریب بیزتی کیږي په دې کې یو مالدار سړی برازي هغه په غریب باندې د کور کاروم کوي د انډستری کار به پیم کوي باتروم به پیم صفا کوي پیسې به خپل مرزه باندې ور کوي او هم دغه سیستم کروانی نو غریبانان به لاندې راځي او امیر به نورم په بره باندې زی او د دې سیستم خلاف چې ګوویرا بیسیکلی دا ټول مسلح جدوجہد چې کړو نو هغه د کیپټالیزم خلاف او تاسو دا ویل شي چې د کمیونیزم او د سوشلیزم د راوستو لپاره یو جدوجہد ومو بیا یو اخیری الفاظ کله چې چګوویرا هغه مړکو نو د چګوویرا اخیری الفاظ داو چې گولی مارو بزدلو تم صرف ایک انسان کو مار سکتے ہو اور کچھ نہیں چې اومیلای تاسو نور څه کولای شئ خو په دې ګولو باندې به یو انسان مړ کړي خو دا د دین علاوه تاسو څه نشئ کولی مطلب دا چې یو انسان مرګ سره د هغه نظریه چې کومه ده د هغه جدوجہد چې کوم دی هغه ختمیږي نه بلکې نور خلک راځي او د هغه نظریه او جدوجہد په مخ کې باندې بیاي هم دغه وجوات د چګوویرا نه بعد د انقلاب په رشیا کې انقلاب بیا په چاینا کې انقلاب یا په نور ایران کې یو انقلابي نظام چې کوم سیستم چلیدو شاید چې هغه چګوویرا یو د هغه تسلسل د دام ویل شم خو مطلب دا دی چې چګوویرا ورته وی چې ما به مړ کړي خو زما دنه چې کوم نظریه ده یا چې ما خلکو تصور کړي دی هغه تاسو نشئ ختمولی زه د چګوویرا یو دوه کوټس تاسو سره صرف شیر کوم او د هغې نه بعد یو دوه سواله درنه کوم امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شي کوټس د چګوویرا مې ځکه یو دوه مخې ته رالل چې ډېر د غټو خلکو قیمتي او ښکلې خبرې او بنده ته ډېر څه زده کوي د هغه یو کوټ زما ډېر دا خوښ دی कि किसी को ज़रूरतमंद रहने देना और फिर उसकी मदद करना एक सोचा समझा कत्ल है मतलब ادارې چې تاسو ضرورتمند ځان ته جوړې او بیا د هغه مدد کې نو دا سیده چې دا ته هغه مړ کې که تاسو نن سبا په دنیا کې وګورئ نو هم دغه سیستم روان دی یو ملک روان دی نور ملکونه ځان ته ضرورتمند کوي او بیا هم د هغه ضرورتمندو خلکو د هغه ملکونو مدد کوي نو چې ګوویرا وایي چې دا یو قتل دی او تاسو که پاکستان ته سوچ نه کوئ نو دغه پاکستان سره روان دي چې امریکا یورپ او دا ملکونه مختلف ملکونه ځان ته کمزوري کوي ځان ته د دې ته جوړی چې زمونږ نه مدد غواړي او بیا مدد کوي چې ګوویرا وایي دا قتل دی دا چا مدد نه دی بیا چې ګوویرا یو بل خسته کوټ ته وی میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی خبریں دیکھی ہیں جو اپنے حق کے لیے اس لیے نہیں لڑے کہ کہیں مارے نہ جائیں ما په قبرستان کې دومره قبرونه مړي ولیدل چې هغه د دې د وجه جنگ نه کو د خپل حق لپاره आवाज نه اوچتو چې چرته موږ مړ نه شو او هغه د دې مړ پراته دي نو مطلب دا دی چې مرګ او ژوند د الله په لاس کې چې ګوویرا وی چې مړي دا نه ده چې ته ګنې د هغه ځای نه ځان بچ کې او خپل د حق आवाज نه اوچتې مړې به اسې مړې یو دوه درې څلور درې تپوس ستاسو نه قیمتي کوم په دې ویډیو کې چې ستاسو ذهن کولاو شي زما یو تپوس دا دی چې د دې ډینټسټ نه د دې ډاکټر نه چې ګوویرا چا جوړ کړ او څنګه جوړ شو په دې باندې سوچ وکړئ دویمه خبره دا ده چې آیا زمونږ کوم سیستم د پاکستان روان دی دې ته د چګوویرا ضرورت دی او که نه دا نظام به هسې بدل شي چګوویرا ضرورت زما مطلب دا دی چې چګوویرا د ارجنټینا نه تللی او په کیوبا کې انقلاب راوستی نو آیا موږ هم ناست یو چې زمونږ له به د انقلاب راتلو دپاره د چرته نه یو چګوویرا پیدا کیږي او که نه موږ به خپله پاسو د خپل حق او د خپل چې څه هم زمونږ په ګورنمنټ باندې ریسپانسبلیټیز دي او څه هم زمونږ یو حق دی په د اوسېدو حق چې کوم دی د هغې به خپله تپوس کوو امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي که داسې نور ویډیو کتل غواړئ نو یو د ما چینل سبسکرایب کړئ یو ما ته په کمنټس کې لږ راولېږئ چې یاره په دې ټاپک باندې موږ ته ویډیو پکار ده نو انشاءالله زه به کوشش کوم چې د هغه خلکو باره کې تاسو ته مکمل معلومات راکړم د نن دپاره دا ډېره وه د الله په امان